الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. زما محترمو، په دې آیات کریمه کې الله رب العزت فرمایي چې بشک په مسلمانانو باندې مونږ د خپل وخت کې فرض کړی شوی دی. چې د مونږ وخت راشي نو مسلمانانو باندې دغه مونږ فرض دی، مسلمان به مونږ ادا کوي. مفهوم او خلاصه د آیات شریفه دا شو. زما محترمو، د شاهي آداب او تقاضا دا ده چې د دې آیات نزول نه پس پکار ده چې مسلمانانو پابندۍ سره او اهتمام سره مونږ کوله. مونږ کې بالکل کمی او کوتاهي مسلمانانو نه کوله، ځکه چې بادشاہان یو قانون جوړ کی، دا غي اعلان وکړي چې دا قانون جوړ شو، دا اوس د دې ملک قانون دی او د دې ملک باشندگان د دې قانون لاندې به ژوند تیروي. اوس کچري یو انسان دغه قانون ټارګټ کی، د قانون خلاف ورزي وکړي، د قانون بی ادبي وکړي، قانون مات کی، نو د بادشاہ ادارې په حرکت کې راشي، دا په جیل کې واچي، سزا ولا ورکړي، تاولې د قانون چې هغه بی ادبي کړي ده. نو په دې آیات کریمه کې با الفاظ دیگر الله پاک یو قانون بیان کوم مسلمانانو چې اے مسلمانانو، دا یو قانون ده چې تاسو باندې مونږ فرض دی، تاسو به مونږ ادا کوئ، تاسو به مونږ کوئ. خو قربان شم د الله پاک فضل باندې، الله پاک په رحم باندې، الله پاک په فضل باندې، کرم باندې، چې الله پاک د دنیوي بادشاہانو په شانتي معامله اون فرمایله چې کله قانون مات شي نو دا جیل ته واچوي، بلکې الله رب العزت چې کله مسلمانانو دا قانون مات کو نو الله رب العزت دا قانون یادګرنه او کبار وا چې اے مسلمانانو مونږ تاسو باندې فرض دي، تاسو به مونږ کو. علماء کرام فرمایي چې تقریبا 700 مرتبه قرآن پاک کې الله پاک حکم فرمایلی دی چې مسلمانانو د مونږ تاسو باندې فرض دي، تاسو به مونږ کو. نو دا گویا کې یو یادګرنه د مسلمانانو ته بار بار چې ګوره دا قانون دی، دا قانون باندې به تاسو عمل کوئ، تاسو به مونږ کوئ. نو اوس الله پاک 700 مرتبه قرآن پاک کې دغه قانون یادګرنه مسلمانانو ته وکړه. خدا یاد ساتئ چې الله پاک یادګرنه کړي ده، نو الته الله پاک لفظ قیام استعمال کړی دی، لفظ ادا نه استعمال کړي، بلکې لفظ قیام استعمال کړی دی. قیام اور ادا څه ده؟ علماء لیکلي دي چې ځکه د لفظ قیام استعمال کړي، ادا نه استعمال کړي. کچري اوس یو سړی مونږ ادا کوي خو قیام نه کوي، نو دام په دې قانون باندې پورا عمل نه کوي. نو اوس قیام څه شي دی؟ قیام حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایي چې د مونږ قیام دادی چې رکوع په خې طریقې سره وي، سجده په خې طریقې سره وي، همتن په مونږ کې چې کومه دا انسان الله پاک ته متوجي وي. یعنی گویا کې انسان په مونږ کې هغه مونږ ته ودرېږي، نو داسې حالت او کیفیت پکار دی چې دا انسان وي چې زه مونږ کې الله ته ولاړ یم، الله زمینه او کچری دا حالت او کیفیت دی، نو کم سے کم دا خو پکار ده چې الله ماوي دی. دا قیام د مانځه دی. او دی قیام د مانځه د پر علماء کرامو هغه چند خبرې لیکلي چې قیام د مانځه د پر دا ضروري دی. یو تیارې د مونږ مکمل تیارې وکړي انسان جمعات ته راشي. دویم اودس په خې طریقې باندې، کچری اودس په خې طریقې باندې نه د مانځه قیام نشي راتلی، ځکه نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې مفاتيح الصلاة الطهور، دا اودس دا پاکي دا د مونږ چابي دا کنجي ده. نو چې یو سړي سره چابي او کنجي نه وي، هغه تعالی څنګه کولی وکړي؟ نو چې د یو سړي اودس په خې طریقې سره نه وي، نو هغه به د مونږ قیام څه وکړي؟ مونږ قیام نشي کېدی. د مونږ قیام دپاره ضروري خبره ده چې اودس په خې طریقې وکړي. دریم څیز چې دی نو بدن جامې پاکې، چې دی داسې لباس کې الله پاک ته ودرېږي چې هغه لباس پاک وي. علماء لیکلي دي کچرې دی په داسې لباس کې الله پاک ته ودرېږي چې په هغه لباس کې د عام مجلس ته تلل نه غواړي، نو په هغې لباس کې دی الله ته ودرېږي، نو بیا دا مونځ مکروه دی، دا لباس دا مونځ مکروه کوي. نو چې مونځ مکروه شو نو قیام کم ځای نه راغی، قیام راتلی نه شي. نو لہذا داسې لباس استعمالول چې هغه انسان په هغه لباس کې عام مجلس ته تللی شي. جوماتونو کې ټوپۍ پرتې وي، خلک یې منځونه کوي. زه فتوا پې نه لګوم چې ناروا دي، مفتیانو کار دی. خو لیکن انسان دې دا سوچو کې چې آیا دغه ټوپۍ چې زه په سر کړم، زه عام مجلس ته په دې کې تلل مناسب ګڼم، خوښوم که نه، زه شرمېږم په دې باندې.
نو چې عام مجلس ته به نشم تللی الله ته به څنګه ودرېږم. څلورم چیز چې کوم دا بدن پاک، بدن به دې پاکي که بدن پاک نه بیا هم د مونځ چې کوم د قیام نه راځي. پنځم چیز علماو لیکلي جومات ته وختي تلل، مونځ په انتظار کې کېناستل، سړی مخکې نه لاړ شي عبادت نوافل وکړي، ذکر کوي، کینی د مونځ په انتظار کې کینی، دې سره د مونځ قیام راځي. شپږم چیز چې کوم دا رکوع په ښې طریقې سره، او اووم چیز چې کوم دا سجده په ښې طریقې سره، اتم چیز توجه په منځ کې الله پاک چې مکمل توجه په منځ کې الله ته غیر الله ته دی. امام احمد غزالی رحمت الله علیه، دا د امام غزالی رحمت الله علیه کشر ورور دی. امام غزالی رحمت الله علیه دا هغه توجه علم طرف ته او دیسیس طرف ته، او احمد غزالی رحمت الله علیه د توجه ذکر او اذکار تصوف طرف ته ډیره و، د باندې تصوف غالب و، هغه باندې علمیت غالب و. نو احمد غزالی رحمت الله علیه به امام غزالی رحمت الله علیه پسې مونځ نه کو. نو امام غزالی رحمت الله علیه الانکه ډېر لوی مقام او مرتبه د امام غزالی رحمت الله علیه، دوره لوی مقام الله ورکړی چې دغه مقام ته ګوري سړي د سر نه ټوپۍ ورځي. حجت الاسلام دی، لوی شخصیت دی. امام غزالی رحمت الله خپل مور ته شکایت وکړ چې دا احمد غزالی رحمه الله دا ما پسې مونځ نه کوي. نو مور یې چې کوم د احمد غزالی رحمه الله راوغوښتو، ته د پسې ورور پسې دی ولې مونځ نه کوي امام غزالی رحمت الله علیه پسې؟ هغه ته مور نن نه پس پسې مونځ کوم. نو چې مانځه ټیم راغی امام غزالی رحمت الله علیه مخکې چې امامت یې ته مونځ یې ورکو، احمد غزالی رحمت الله علیه پسې نیت وتړو، ودرېدو، یو رکعت برابر شو. چې دویم رکعت ته څنګه پاڅېدو نو احمد غزالی رحمت الله السلام جار بسو ځان ته سیټ ته ودرېدو، مونځ وشو. هغې نه پس امام غزالی رحمت الله السلام جار بس نور زیات خفه شو چې ځکه نور کله خو به جمع ته نه راتلل، ځان ته به یې مونځ کو. نن خو جمع کې شریک شو، به یې مونځ مات کو، سیټ ته ودرېدو، مونځ یې برابر. دا خو دین هم هغې نه هم زیاته چې کومه ده د پریشانۍ سبب دی او لوی مصیبت. ځکه چې خلک به څه وایي چې مونځ کې څه مسله راغله چې هغه مونځ مات کو یو طرف ته. دواړه لوی شخصیات دي. امام احمد غزالی رحمت الله علیه لوی پیر دی، نو لازمن خبره ده، یو عام سړی خو نه دی چې سیټ مونځ ماتوي سیټ ته ودرېږي. نو خلک خامخا امام غزالی رحمت الله ډېر زیات خفه شو، کور ته راغو، مور ته یې وویل چې نن خو احمد غزالی رحمه الله هغه داسې کار وکړو، نور کله خو راتلو نه، نن راغو خو لیکن سلامي جار بس ځان ته بیا مونځ. نو مور نه تپوس وکړه، ویې غوښتو ولې؟ نو احمد غزالی رحمت الله ورته وویل چې کله زما ورور الله ته ولاړو ما ورپسې اقتدا وکړه، نیت مې پسې وتړو، خو چې کله زما ورور مخلوق طرف ته توجه لاړه نو ما مونځ مات کو، ځان ته ودرېدم، مونځ مې وکړو، ځکه چې زه مخلوق ته مونځ نه کوم، زه الله ته مونځ کوم. چې توجه یې برابره وه، اقتدا ما وکړه، او چې بیا کله زما ورور مخلوق طرف ته توجه لاړه نو ما مونځ مات کو، ځان ته مې وکړو، او که نه منې چې زما د ورور نه تپوس وکړه. نو مور چې کومه د امام غزالی رحمت الله علیه ته مخ راواړو، دا ورور دی امام غزالی رحمت الله علیه بالکل دی صحیح وایي، خبره صحیح کوي. ځکه چې مونځ نه مخکې ما د زنانو د خیز د دې مسایلو مطالعه کوله چې مونځ ته ودرېدم، نو لومبني رکعت کې مې توجه برابره وه، رکعت مې سم وکړو، خو دویم رکعت ته چې پاڅېدم نو اکه مسایلو طرف ته مې لږه توجه ولاړه. نو مور یې خفه شو، افسوس یې وکړو چې زما یو زوی هم امام غزالی رحمت الله علیه هم د هېڅ کار نه دی، او احمد غزالی رحمت الله علیه هغه هم د هېڅ کار نه دی. امام غزالی رحمت الله علیه مور یې ولې؟ زه خو لوی قاضي یم، استاذ العلما یم، لوی کومه ده هغه مدرس یم، خطیب یم، او دومره خلک راځي ما پسې مونځ کوي او هغه ځان دپاره فخر ګڼي چې ما چې دین امام غزالی رحمت الله علیه پسې مونځ وکړو. نو ته وایې چې زما امام غزالی رحمت الله علیه هغه د هېڅ کار نه دی؟ مور ورته وایي نه، وایي ځکه چې تا مونځ کې ولې توجه چې کومه ده غیر الله طرف ته لاړې؟ ما ستا تربیت داسې کړی دی چې بالکل تا توجه نه وتلني، ولې لاړې؟ احمد غزالی رحمت الله علیه چې مور زما متعلق ولې وایي چې دا د هېڅ کار نه دی؟ حالانکه ما خو تا ته داسې خبره ښکاره کړه چې هغه زما ضرور صرف په زړه باندې تېره شوي، چا ته پته هم نشته. دا خو لوی مقام او مرتبه ده چې داسې خبرې کشف ما ته وشو چې هغه زما ضرور په زړه باندې تېرېږي، صرف چې کومه ده هغې کشف ما ته وشو، تا ته مې ښکاره کړه او دروغ مې نه دي، رښتیا مې ویلي دي. نو دا خو لوی مقام او مرتبه ده، او ته څنګه وایې چې زما دا زوی هم د هېڅ کار نه دی؟ نو مور ورته وایي چې بچی ځکه چې ته خو هم الله ته ولاړ یې،
چې تا الله ته ولاړې نو بیا تا ولې د خپل رور په زړه باندې چې کومه خپله توجه مرکوز کوله تا ولې د خپل رور چې کومه ده هغه په زړه باندې توجه مرکوز کوله ته خو هم بیا الله نه چې واړې د مخلوق طرف ته نو لہذا امام غزالی رحمت الله علیه چې د هغه توجه الله نه واړې د مخلوق طرف ته لاړه په مسایلو کې نو ستا توجه هم د الله نه واړې د خپل رور د زړه طرف ته شو نو تا خو هم چې کومه ده لکه ښه کار ونه نو لہذا عزیزان محترم عرض می دا کو چې الله پاک چې فرمایلی دي دغه قانون یا یادګرنه الله پاک کوي یا دهنی کوي الله پاک نو الته الله پاک لفظ د قیام استعمالي چې تاسو موږ قیام د موږ قیام او کوي ادانا او ما عرض کو د موږ د قیام د پر دا خبرې ضروری دي او د سپخي طریقې اول تیاری کول مستا بیا او د سپخي طریقې باندې کول او بیا غي نه پس چې دینو جامع پاکي بدن پاک جمعه ته وختي راتلل موږ په انتظار کې نستل بیا رکوع او سجده په خې طریقې سره کول په مانځ کې توجه الله ته کول دا قیام د مانځ دی او کدی نه هټ کرشي هغه ادا ده او قیام نه ده الله پاک دې موږ د موږ قایمون کې یو ما علینا امام